الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا صدقت يا رب العالمين. مخکې آیات را نازل شوي دا یې خبره مونږ کړې وه چې الله رب العزت فرمایي کله کافران رال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې موږ به تا سره کینو ستا خبره مو ورو خو دا غریبانان پاسه الله رب العزت ورته وفرمایل چې د دې نه سترګې قدرې وماړه څوک چې سهار و بېګا ستا د نبي د الله رب العزت یاد کړي نو ځکه چې ستا زما یاد چې څوک کوي بس دا د کار خلک دی. الله رب العزت فرمایي وقل ورته ووایه پیغمبره صلی الله علیه وسلم الحق حق چې دی دا ثابت دی راغلی دی من ربکم ستاسو د رب د جانب دی. فمن شاء بس د چا چې خوښه وي فلیؤمن ایماندار دی شي ایمان دی راوړي مسلمان دی شي کلمه دی ووایي. ومن شاء د چا چې خوښه وي فلیکفر انکاري دی شي کافر دی شي کیسه دې ختمه شي. نو دلته خبره دا راغله الله رب العزت فرمایي چې دې کې دې تساجد دی چې دا مالدار دی او دا غریب دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو فرمایي وی لا فخر لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود كلكم من آدم وآدم خلق من تراب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو له هیڅ چا د فخر نشته لعربي على عجمي د عربي دپاره په عجمي باندې فخره نشته او نه د تور دپاره په سپین باندې سپین دپاره په تور باندې دا کومه چې ځان ډېر چې دی وایي موږ داسې یو داسې یو داسې ته ورشه د هغې لاندې وګوره تاریخ وګوره دا اوس نږدې دا تعلیم یافته دور ورته دی ښځه پکې په دې باندې وفات شوې ده چې هغې سره د تورې ښځې وینه لګېده وي د دې نو زه دې مړه شم خو د دې وینه ځان ته نه ښیي مړه شوې ده هغې داسې ځان ته چې ډېر تعلیم یافته وي او ډېر د جدید کلچر والا. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نو تور پوست په سپین پوستو باندې وایي فضیلت مزیلت نشته یا د سپین پوستو په تورو باندې د سور په سپین باندې نشته او د سپین په سور باندې د تور دغه شان دا کیسې مختلفې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم من آدم و آدم خلق من تراب تاسو ټول د آدم علیه السلام نه د آدم علیه السلام بچی او آدم علیه السلام پیدایش شروع د څه نه د خاورې نه. نبی بیا الله رب العزت فرمایي یو څیز دی چې په هغې باندې فضیلت دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله رب العزت په نزد باندې فضیلت والا مرتبې والا څیز هغه دی چې تقوا پچن څوک تقواداري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا فتوبى للغرباء. اسلام به ناشنا شي څنګه چې ابتدا کې ناشنا ابتدا کې غریبانان ورته ډایرکټ نږدې رال اخره کې به اسلام پوخ چلی دا په غریبانانو کې پاتې شي مالدار به تخپیس وکړي وی ځان د ټیم نه خراب چې دین زده کې بیا خو به یې ستا دومره ټیم لګي چې د دین یوې شعبې ته نږدې کېږي دومره وخت به دې لګي نو ځان له ټیمه نه خرابوم که بچې زه دین له ورکوم دا خو به یې زما زوی به ضایع شي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتوبى للغرباء. نو یا وګوره غریب ته وګوره هغه دغه تعلیم هغه چې دی نو اوس د غریب زوی چې دی هغه دغه ته عزیز بټي ته نشي تللی، هغه سیټي ته نشي تللی، هغه دغه غټو غټو کیسو ته نشي، نه د مجبورۍ نه غریب راځي پرایمري ته، پرایمري سره بیا د بلې کیسه هم کوي. فتوبى للغرباء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او موږ ته ګوره دا کیسه نشته چې یو کس وی عزیز بټي کې سبق وایي، یو کس وی دی چې پېښور ماډل کې سبق وایي او هغه دی چې دی ورسره د دین کار کوي، دا خو ډېر اعلی دی. الله رب العزت هغه مؤمن خوښ دی چې هغه مضبوط وي په جسماني طور باندې او په هر اعتبار سره مضبوط وي. نو دی خو د دین کار کوي. موږ دعا کې د الله نه څه غواړو؟ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا هم راکړي آخرت هم راکړي، د دواړو دپاره محنت کوه. خو کیسه دې روان ده چې موږ صرف یو څیز پسې شي ورکوه په زوی د اعلی تعلیم وکړه، ښه ډاکټر یې جوړ کړه، په انسانیت ورته وښایي چې انسان هم څه ته وایي، صرف پیسې مه ګټه چې د راځي 2-3 لکه روپۍ ډاکټران داسې پکې شته ګټي، زیاتې ګټي، دا ګټي ورسره پکې غریب مالدار نه پېژني، پکې جومات نه پېژني. خپلو بچو سره د ځینو مشاهدې خو تاسو خپل هم کوئ او وینئ یې پېژنئ چې خپلو بچو سره یو کس نه میلاوېږي، نو په دې پیسو څه کوي؟ خپلو بچو سره مینه نشي ورکولی، د هغې خو دا دور دی. الله دې معافي وکړي. نو فرمایي وقل، نو دلته کې بل یو ذهني ته یو خبره راغله چې الله اجازت ورکړه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا چې خوښ وي کفر دې کوي، د چا چې خوښ وي نو سره کوي اسلام دې راوړي. ورپسې الله نتیجه ذکر کړې ده کنه. الله وی انا اعتدنا، یقینا منګه تیار کړې دي للظالمین، ظالمانو دپاره نارن اور احاط بهم، چې احاطه به وکړي په دوی باندې، راګیر به کړي دوی لره. دا اور چې دی دا به دوی راګیر کړي. سرادقها، هغه دیوالونه د دي، سرادق پردې ته ویل شي یا دیوالونه د دي. نو پردې چې دیوال حدیث کې راځي، د ترمذي شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څلور پردې او په شان یوه پردې په شان د دیوال د حدیث مفهوم بیانوم، او هغه یوه په شان د دیوال چې ده د هغې دومره مسافت دی، فاصله ده، یو کس 40 کاله په هغې باندې لړ شي نو هغه دیوال چې دی پرده به ختمه نه شي. الله هم دې وساتي. انا اعتدنا، یقینا اوس نتیجه ذکر کړه چې چا کفر وکړو، الله رب العزت به اختیار مې درکړی دی کوم طرف ته چې ځي، ستا خوښه ده، یا شه مؤمن یا شه کافر، دواړه کېدلی نه شي، زړګي د یو د دوه مینې ځایېدلی نه شي. خبره دې خپله ده، یو طرف ته لاړ شه، کومه کیسه چې ستا خوښوي، خو نتیجه به دا د یوه نتیجه به دا او د دویمې نتیجه را روانه ده. انا یقینا منګه اعتدنا تیار کړي دي للظالمین، ظالمانو دپاره نارن اور لره احاط بهم، چې احاطه کوونکي دي په دوی باندې، راګیرونکي دي دوی لره، سرادقها پردې د هغې، دیوالونه د هغې، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، که چېرته دې استغاثه وکړي، که چېرته فریاد وکړي دپاره د اوبو د طلبو، یغاثون فریاد به قبول کړي شي، بماء په داسې اوبو سره کالمهل، چې په شان ده کالمهل، په شان د یشیدلو خیرو د زیتون د تیلو. الله رب العزت فرمایي چې جهنم کې یو کس یو انسان چې د دې ډېر تنګ شي، دی وایي چې خدای اوبه راکړه. نو الله وایي دا سوال به قبول کړو، خو داسې اوبه به ورکړو چې لکه د زیتونو تیل چې ویشي ګرم یې کړو، د دې په ویښ کې هغه کومه خیره ویشي، د هغې په شان اوبه به ورکړو. یا علما دې بله د تانبې سره هم ترجمه کېږي. الله رب العزت فرمایي وَإِن يَسْتَغِيثُوا، که چېرته دې مطالبه وکړي دپاره د اوبو، یغاثون مطالبه به یې قبوله کړي شي، بماء په داسې اوبو سره کالمهل، چې په شان ده چې په شان د ویلې شوي تانبې به، په شان د ویلې شوي ګرمې تانبې به وي، یشوي الوجوه، چې رتوي مخونو لره، تندو لره، چې دا اوبه داسې څنګه خولې ته رانږدې کړي، ډایرکټ به د مخ دا سرمن چې دی دا وسوځي، صرف به رانږدې کړي او دا به چې دی دا به راځوړنده شي، ختمه وشي. او بل ځای فرمایي بیا قرآن کې دي 4 قسم الفاظ راغلي، زقوم وغیره، هغې کې وایي چې څنګه دا اوبه وڅکي
نو دا کلمې به ترې لاندې ټوټې ټوټې لړې شي د اودس ماتي په ځای باندې او بیا به دغه کلمې بیا راجسمې کېږي او په خوله به یې وردننه کېږي بیا به دغه شان په اور کې سوځي بیا به د خدای نه مطالبه کوي چې خدایه اوبه راکړه نو دغه اوبه به ورته بیا میلو شي د دې دپاره چې ډېر خلاصي نشته الله مې وساتي خالدین فیها الله وایي همیشه به یې پکې وَإِن يَسْتَغِيثُوا کو چرته دې مطالبه وکړي دپاره د اوبو یغاثون مطالبه به یې قبوله کړي شي بماء په داسې اوبو سره کالمهلې چې د ویلې شوي تانبې په شان یا د سرو د سپینو ویلې شوي اوبو په شان یشوي الوجوه چې رتوي تندو لره بئس الشراب الله رب العزت وایي ډېر بد څښل دي وساعت مرتفقه او ډېر بد دي په اعتبار د نفع سره په اعتبار د پیدې سره دا ډېر بد دي یا وساعت مرتفقه او ډېر بد دي په اعتبار د کور سره دا دغه ځای چې د کوم کسانو کور د جهنم وګرځېدو نو د دې چې کوم ملګري دی کې د سړي زوی نشته ټول اشرار رذایل خراب مردار ابو جهل ابو لهب عتبه شیبه فرعون حامان نمرود ټول به پکې دغه پراته شیطان به پکې پروت دي نو دا د ده دا چې کوم کور وګرځېد نو دا ډېر د سړیتوب کور نه دا کور خراب دی الله هم دې وساتي اوس د دې په مقابله کې الله رب العزت وایي ومن شاء فمن شاء فليؤمن چا چې ایمان راوړو دی د ایمان خاوند دی کلمه ویلې ده مسلمان دی موږ تاسو ویلې ده الحمد کمزوري به دا نه کمزوري سوال لسمې صدې مسلمان دی کوشش دی کې کوي چې د بندګانو حقونه چې هغه موږ ټول له خیره سټې بدل ماتو او کوشش به دی کې کوو چې د بندګانو حقونه به خو دې خو نه کوو د خالق پای کې به کوشش کوو دا نه چې بس د ځان نه د انسانیت پیسې صرف شي زه دې پسې شم نه بل بیا چې توبه به تو په خپل توبه وباسو چې موکبه خشم بیا بل تنبیه وباسي دا څه دی پکا بر زبان تسبیح در دل گاوخه این چونی تسبیح کې دارت اثر مولایروم سے وای کنه پجبه باندې تسبیح پجبه تسبیح لا اله الا الله لا اله الا الله مولانا بیجګر رحمه الله علیه په قبر انوارات او چې د پریدیانو دکان لور شي وي چې دا اللهم صل علی محمد وي چې تاسو ورته وي چې دا دان نسوي شراب مرافت دا دان نسوي چې چپ شاغلی شه دا هو بزنس ته کنه دیږي به بوته نه نو خبره دا نه ده چې کیسه د نور روانه یو صرف دا نه دا ښه کار دی بردام دی د ریا تسبیح دی کی د ال زاهده د یار ذکر زده او په کترو دا کیسه ډیره بدنه ده خو چې د ریا د لپاره د سیر راغشتي او دغه کیسه نور روانه بیا د کیسه روانه اللہ ہی توفیق دینے کے رکھی بر زمین جو سجدہ کردم زی زمین دا برآمد مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی مولایروم رحمت اللہ علیہ پزمکہ میں سجدہ ہوگا دزمکی نرات آواز رائی چاہلے کہ زدی دریا پا سجدہ خراب کم اوس الله د نیکانو متنور کمزوري به وي خو نور الحمدلله مسلمانان یو د نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو د الله رب العزت نه به دا غواړو چې خدایه پاکه چې کله مرګ راولي ایسې به سبا د خدای نه مرګونه نه غواړي یا یو کس به بار وایي چې خدایه پاکه مرګ د شهادت راکړه څه به وي موږ هم اکثر وایو خدایه پاکه مرګ زموږ یو ملګري نو موږ هم کله نه کوي خدایه مرګ د شهادت راکړه هغه راته په آرام کښېنه وایي ته جهاد ته نه ځې وایي د الله په پلیټ کې څوک به هم نه دي نو کیسه داسې ده هغه به بار وایي چې خدای پاکه شهادت مرګ راکړه نو چېرته د کور مې طرف ته تللي وو هلته شیعګانو غریبانانو د سنیانو غریبانانو جګړه وه دې چېرته منځ کې د ګاډي نه دانګلي دي او کنده کې ګیر شوي چې د یو طرفه به هم ګولې راتلې دا پاسه به تېرېږي د بل طرفه به هم راتلې وایي دی لاس خدای ته اوچت کړو چې خدایه دې بیره مې خلاص کړي ما دې خوله پاته شي که بیا مې چې شهادت مرګ راکړه نو کیسه داسې ده الله رب العزت دې معافي وکړي د الله نه به دا سوال کو چې خدای پاکه کله مرګ راولي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی څنګه چې یو الحمدلله بیا شفاعت کبرا لپاره زموږ ښکلی محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شته الله دې راله توفیق راکړي اوس الله د مؤمنانو صفات ذکر کوي والحمدلله موږ پکې یو الله دې استقامت را نصیب کړي الله وایي ان الذین یقینا هغه کسان آمنو چی ایمان یہ راولی وعملوا الصالحات وعمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ان یقینا منگا
لا نضيع نضایع کوو اجر من د هغه چا احسنا چې ښکلي کړي وي عمل لره. الله رب العزت فرمایي چې چا ښکلی عمل کړي موږ یې اجر نه ضایع کوو. یا بله الله رب العزت فرمایي ان لا نضیع یقینا موږ نه ضایع کوو اجر من احسن عملا اجر د هغه چا چې ښه اخلاص یې کړی وي. چې عمل کې د څومره اخلاص ډېر وي. ما درته ویلي درې څیزونه ضروري دي. یو عمل چې دی هغې لپاره ایمان ضروري دی چې مسلمان یې د هغې لپاره دا ضروري د آخرت د عمل لپاره. دویم نمبر چې په طریقه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وي. دویم نمبر چې اخلاص پکې وي. نو دا الله بیا کم دی انشاءالله. اولای اوس د مؤمنانو صفات دي. نو د دې وجې ګوره چې کله د مؤمنانو صفات ذکر شي نو مؤمنانو ته دا خوشخبري ده. موږ به یو کمزورې وایي په دې باندې خوشحال شي. قرآن کې چې کله ستاسو صفات ذکر شي نو خوشحالي پې وکړئ، او چې کله د جهنم ذکر وشي نو خفګان وکړئ چې خدایه پاکه زړه کې سوال وکړئ دې نه مې بچ کړه. اولئک دا هغه کسان دي لهم د دوی دپاره جنات جنتونه دي عدن د همیشوالي جنتونه دي. یا جنت عدن ځان له یو جنت دی چې هغې کې به اولیاء او دا لوی لوی بزرگان انبیاء کرام دا ټول پکې وي. د هغې ملګرتیا به دوی ته نصیب کېږي. الله دې را نصیب کړي. اولئک دا هغه کسان دي لهم د دوی دپاره جنات عدن جنت د همیشوالي دي تجري چې بهیږي به من تحتهم لاندې د دغې د دې د محلاتو نه د دې د دغونو نه وغیره لا تجري چې بهیږي به من تحتهم لاندې د دوی نه الانهار نهرونه یحلون فیها چې اچولي به شي دوی ته فیها په دې جنت کې اچولي به شي دوی ته په دې جنت کې دلته مجهول ده من اساوره هغه من اساوره هغه بنګړي من ذهب د سرو زرو نو د سرو زرو بنګړي به در اچولي شي. غلام حضرت شیخ صاحب وایي ما پسې یو کس خط ولیکه چې دا بنګړي خو خوند نه کوي ما ته چې دی ما اچوه که نه څه په زور یې در باندې اچوي. دا خبره دا ده شیخ حسن جان شهید رحمه الله به فرمایل وایي خبره دا ده چې ما وایي چې یاره خدای پاک د دې بنګلو ذکر ولیکئ دا خو د انسان د سړو باندې بندم دي. وایي بیا چې کله دا ګړۍ راووتې وایي دا به زما استاد وي هغه وایي چې کله ګړۍ راووتې ما وایي چې اوهو دا هم د بنګلي یو قسم دی که نه. وایي بیا مې سوچ ته دا خبره راله په تاریخ کې مخې ته راله چې مخکیني بادشاهیانو چې دي هغې به د سرو زرو بنګړي اچوي. نو د دې انسانانو په ذهن کې د بادشاه د لباس ډېر قدر وي. نو الله رب العزت ورته وایي چې ته به د دې جنت څه یې بادشاه یې. قاسم نانوتي رحمت الله علیه وایي جنت څه شی ده دا نوم دیوبند وایي دا ځان له بس یو حکومت دی. دا چې خپل یو حکومت دی ځان له چې یو بادشاهي ده لوی علاقه به الله رب العزت درکړي. دا ادنا جنتي چې د ټولو نه کمزوري وي یو حدیث کې راځي چې 3 پیرې چې دنیا کې د دې نه بې زیات جنتي او څوک وایي چې 10 پیرې دنیا کې د دې نه بې زیات جنتي. علم الله ته هسې شمشیر ماما وایي چې دغه دی مونږ له یو 15 مرلې جنت دي دونه غټ باندې به څه کوو. الله دې نو الله وار چاله ورکړي. الله دې هغه ته نصیب کړي. الله دې مونږ ته نصیب کړي. الله ټول مسلمانانو ته نصیب کړي. الله وایي یحلون اچولي به شي دوی ته فیها په دې جنت کې من اساوره بنګړي من ذهب د سرو زرو نه ویلبسون او اچوي بدی اغوندي بدی ثيابن کپڑے خضرن شنی من سندس د باریک ریحمو و استبرق او د غټو ریحمو موټا. نو مضبوط چې کوم ریحم وي غټ ځکه د انسانانو ذهنونه مختلف دي. کوم انسان وي د هغه نرۍ جامې خوښي کوم انسان وي د هغه غټې جامې خوښي. نو په دنیا کې په دې مسلمان باندې سړي باندې ریحم چې دي دا بند دي که نه آخرت کې به الله اجازت ورکړي. او چې د شین لباس ورسره ذکر راغی نو هر سورګیري چې دی شاګل خو نه دا به نه چې چا به یې شین پټکي و یا شنې جامې واچوي د ټکه پې ته پتوه دا خلک را ګرم شي چې دا خو داسې دی. نه په چا باندې ګرم مه ورځئ. مونږ به یو ځای ته درې جادو دا خو اهل حدیث دی دا پلانګر ما د اهل حدیث دی پیسې کې مونږ خو کوي که نه دا یې د جمع سره لګیا دی د خدای شکر دی. نو بعضې کمزورۍ به وي بعضې هغې ته به د مسلمان غلطۍ کمزورۍ به نه راټینګوي. شاه شفیع تانوي رحمت الله علیه وایي چې ما د خدای پاک د علم راکړی دی وایي د دې یو وجه دا ده چې ما د نیکانو خلکو بد
چې کومې بدۍ دي هغه مې نه دي په ګوته کړې، کوشش مې کړی دی هغه مې په ښو سره بدل کړی چې دې دا تعبیر کیدی شي، دا کیدی شي، دا کیدی شي. نو چې کوم ځای د عقایدو وغیرې به کلیان بیا مسلمان یا به د په ټولو شي نه کوي. خبره دا ده الله رب العزت وایي شین لباس به اچولي د څه شي؟ د ریحمو د باریکو او د غټ ریحم چې دي. متکیینا ډډه به یې وهلې وي، تکیه به یې وهلي وي یا به دې جنت کې علی الارائک په منبرونو باندې، په تختونو باندې، په پالنګونو باندې، په کرسو باندې. علماو ته ټول تعبیر کړی دی. ارائک د اریکه نه دی، دا ټول ورته ویلی شي. ماماجي خیال هم نه وختي داسې خپې ډبې را ډبې خپې خوږېږي، هلته به دا کیسې نه بس بیا ډډه وه. او علماو لیکلي دي مثال په طور دومره دنګ قوم به وي د 500 کالو په اندازې لیکلی دی. یو انسان وایي چې زه دې لاندې شم یو ځای ته، هغه قوم به په خپله راښکته شو. نن سبا یې مثال وینم چې دا دغه پکې سپرنګان پکې لګېدی، دا یو مثال شو. دغه شان چې دی مختلف بیا وجې دي. یو انسان به وایي چې زما د مور او پلار مرتبه خو لاندې ده، زه هلته ورځم. نو الله رب العزت د ده مرتبه نه لاندې کوي، د هغې جنت به والله خدای پاک راوچت کړي. دا د الله رب العزت ورکړه ده. الله دې استقامت را نصیب کړي. متکیینا تکیه به وغلی وي، ډډه به وغلی وي، فیها په دې جنت کې زړې زړې کیسې به کوي باباګان. هلې خو باباګان منې هلته بیا ځوانان دي. علی الارائک په تختونو باندې، پالنګونو باندې. نعم الثواب ښایسته بدله ده. الله رب العزت وایي څه ده؟ ښایسته بدله ده. هلته ویلي بئس الشراب ناکاره څښل دي، خراب څښل دي، ډېر بد څښل دي. او دلته یې څه وي؟ نعم الثواب بهترینه بدله ده. الله دې را نصیب کړي. وحسنت مرتفقه او ښایسته ځای د پایدو دي، د ښایسته د پایدو ځای دی. الله دې را نصیب کړي. یا وحسنت مرتفقه او ډېر ښکلي دي د جهته د کوره. چې تا سره به کوم ملګري هلته خو د جهته د کوره ډېر مردار ځای و ګنده و، ځکه نمرود او حامان او فرعون به پکې وو. دلته به پکې څوک وي؟ دلته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، سیدنا آدم علیه السلام به وي، سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام به وي، عیسی علیه السلام به وي. دغه شان زموږ مشران صحابه کرام اکابرین به وي، نیکان خلک به وي. او زموږ ستا په شان ګناهګار به هم پکې وي. نو حسنت مرتفقه او ښایسته ځای د پایدو دی. الله رب العزت را نصیب کړي په خپل فضل کرم سره.